بسم الله الرحمن الرحیم. د عید لمانځه طریقه که هغه د کم عید وي او که د ستر عید وي، نو اکثر خلک بیا چې عید لمانځه ته لوټ شي نو هلته بیا دوی پریشان وي چې آیا د عید لمانځه طریقه به چې د هغه څرنګه وي. نو اول خو نیت ته، نو نیت یې څرنګه ده چې 2 رکعته لمونځ کوو د ستر عید واجب، هغه د 6 تکبیرو زوایدو سره په حاضر وخت په حاضر امام پسې. نو اوله طریقه خو دا ده چې نیت کله سړی ونیسي نو هغه نه بعده به لوس ونیسي او بیا به سبحانک اللهم ولا اله غیرک پرې لمونځ ووایي. نو هغه نه بعده به بیا امام تکبیر وکړي الله اکبر 3 ویرې به چې د هغه به اول ویرې چې تکبیر وکړي الله اکبر وکړي بیا به لوس پرېږدي، بیا چې تکبیر وکړي بیا به لوس پرېږدي او درېم واره چې تکبیر کوي نو بیا به لوس ونیسي داسې. صحیح ده. نو هغه نه بعده به امام بیا قرات شروع کی، سوره فاتحه به وایي، سورت به وایي، هغه نه بعده به دا اول رکعت وشي. بیا چې امام 2 رکعت ترچک شي نو هغه نه بعده به بیا امام بیا اول چې دی به قرات وایي، هغه نه بعده به بیا سورت وایي، هغه نه بعده به بیا رکوع ته نسي. چې امام کله بیا تکبیر وکړي نو بیا به الله اکبر لوس په ونیسي، غېږو ته بیا ورسوي، بیا به 2 واره الله اکبر وکړي، بیا به 3 واره الله اکبر وکړي. خو دلته د 3 واره باندې به لوس بیا نیسي نه، بیا به چې د هغه پرېږدوي سیخ. نو هغه نه بعده به 4 تکبیر امام رکوع دپاره کوي او بیا به چې د هغه بیا دا لمونځ چې دغه رکعت به پیره شي، رکوع سجدې به وکړي نو دا به رکعت بیا پیره شي. او هغه نه بعده بیا خطبې چې دي، خطبه ویل سنت ده خو اورېدل واجب دي. اورېدل څه شی دي؟ واجب دي. نو دې په طریقې باندې که تاسو میډه چې د هغه د عید لمانځه نه 15 منټه مخکې دا ویډیو وکسو او دا عید لمانځه طریقه ونه زده کړو نو به موږ ته هېڅ مشکلات نه وي، پریشاني به نه وي.